اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا. سامعین محترم، حسن عاقبت سره تاسو خدمت کې حاضر یم. گذشته جلسه کې کوم اوراد و اذکار و حوالی سره عرض وشو چې ځنه دعاوانې دي، ځنه اوراد دي، ځنه اذکار دي چې هغوی وجې نه د انسان عاقبت په خیر کېږي. هغو اورادو ذکر نه مراد اگرچه زبانی ذکر هم ثواب باعث جوړېږي، خو زبانی ذکر سره سره پکار دي چې هغوی په مطابق انسان خپل زندگی تیره کی. هغو اذکارونه یو ذکر هغه ډیر زیات تاکید شوی دی عاقبت په خیر شولو حوالې سره، هغه د زیارت عاشورا. کوم انسان چې زیارت عاشورا تلاوت کوي هغه انسان عاقبت په خیر کېږي. ویلې اندی زیارت عاشورا کې یوه جمله دی چې سجدے حالات کی الوستائشی اللہم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابہم، اور رست و سرسی اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. خدایا تا وقتی موت حسین شفاعت نصیب کی چکلا زدی دنیا نا وارد کی گم اخیرات طرف تا. اذکار کتابونو کی ډیر زیات بیان شوی دی دعاوانی، خورسوم اعمالو طرف ته ځنه اعمال داسې دي چې هغوی په ځای راوړلې وجې نه انسان عاقبت په خیر کېږي. هغوی کې اول عمل هغه د احسان. روایات کې دي چې من احسن الی الناس حسنت عواقبه، څوک چې خلکو سره احسان وکړي هغوی عاقبت په خیر کېږي. خلکو سره مثلا همدردي، غریبانو سره مدد، دی وجه نه د انسان عاقبت په خیر کېږي. خصوصا ذوی الارحام سره، رشتہ دارو سره خوال احسان، دی وجه نه انسان عاقبت په خیر کېږي. او رشتہ دارو کې خصوصا والدین څنګه په باره کې قرآن موت ته د حکم راکړی دی وبالوالدین احسانا، تاسو خپل والدینو سره احسان وکوئ. نو معصوم دی چا زندګۍ کې چې احسان وي نورو سره د هغه عاقبت په خیر کېږي. بل یو عمل دی چې هغه واجب نه د انسان عاقبت په خیر کېږي، هغه المنځه وخت باندې کول دي. چا هم چې المنځه ته اهمیت ورکړو، وخت باندې المنځ وکړو، معصوم دی چې د هغه عاقبت په خیر کېږي. المنځه حوالې سره د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دغه مشهور و معروف حدیث دی چې پیغمبر یې امتی علی اربعت اصناف. المنځه حوالې سره ایما امت څلورو ټولیو کې، څلورو ګروپونو کې تقسیمیږي. اوس دغه حدیث ما ورته ځان دپاره یوه آینه یا جوړوی شو چې مثلا ما ورته وکړو چې موږ کوم یوه ګروپ کې یو، و هر یوه ټولي ځای بیا پیغمبر مشخص کړی دی د حدیث کې چې اول ټولي والا بچی ته ځي، دویم ټولي والا بچی ته ځي، دریم والا کوم ځای دی، وی څلورم والا منزل کوم یو دی. دغه آینې کې اوس د حدیث سره ما ورته خپل ځانونه لیدای شو چې زه اول ټولي کې یم، که دویم کې یم، که دریم کې یم، که څلورم کې یم، خپل ځایه ما ورته بیا واضح کېږي. پیغمبر یې چې څلورو ټولیو کې ایما امت المنځه حوالې سره تقسیمیږي. هغوی کې اول ګروپ صنفون یصلون، اول ټولی داسې دی چې لمونځ خو کوي ولکنهم فی صلاتهم ساهون. پیغمبر بیا مخکې ادامه ورکوي فکان لهم الویل والویل اسم درکت من درکات جهنم. یو ټولی داسې دی چې لمونځ کوي خو اما خپل المنځه کې د سهو، ساهون سهو نه وتلی دی، د غفلت شکار دی. پیغمبر یې څه فکان لهم الویل، دوی دپاره ویل دی. ویل څه شی دی یا رسول الله؟ خپله یې والویل اسم درکت من درکات جهنم. ویل د جهنم درکاتونه د یوې درکې، یوې طبقې یعنی یوې علاقې نامه هغه ویل دی. بیا پیغمبری قال الله
فویل للمصلین، ویل وی اغا د جهنم اغا طبقه و درکا دے مصلین دو پارا، نماز گزار دو پارا. حکم مصلین کم نماز گزار الذین هم فی صلاتهم ساهون، څنګه خپل المنځ کې د غفلات شکار دی. پیغمبر یې قرآن یې اندیشون سره څاغوی دو پارا ویل دی. دا یو ټولای دی. خدای نه دعا غواړو چې پروردګار د ټولي کې مو شامل ما کې که اوسه پورې ویا دي کې خدای مو شامل ما کې. دا یو ټولای. دویم ټولای پیغمبر یې صنفون یصلون احیانا ولا یصلون احیانا، یو ټولای داسې دی چې کله المنځ کوي و کله یې نه کوي، که موډي وي المنځ کوي، که موډي نه وي بیا المنځ نه کوي. دی په باره کې پیغمبر یې څه فکان لهم الغی، والغی اسم درکت من درکات جهنم، لکه څنګه ویل د جهنم درکاتو نه یوې درکې نه ماده، اندیشون سره غی هم د جهنم درکاتو نه یوې درکې نه ماده. د هغو کسانو دپاره دی چې څوک کله کله المنځ کوي او کله کله نه کوي. پیغمبر یې څه قال الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وتبعوا الشهوات اولئک یلقون غیا. قرآن دلته دوا اصطلاح استعمال کړي دي، یو فخلف خلف، یو خلف. خلف دی صالح ته، خلف دی ناصالح ته. یعنی یو داسې ټولای اوس هغه صالح و، هغوی لمنځونه کول، هغوی بدعتونه کول، هغوی د خدای پرستش کولو، خو دوی کوم نسل راغللو هغوی نه خلف و. خلف فخلف من بعدهم خلف، هغه نه خلف و. هغوی څه وکړل؟ اضاعوا الصلاة، المنځونه یې ضایع کړل. وتبعوا الشهوات، شهواتو اتباع وکړله. دلته قرآن ویلی دی چې څوک چې المنځ کوي هغه شهواتو نه بیا بچ کیږي. چا چې المنځ ضایع کړلو شهوات بیا هغه انتظار کې دي. یعنی چې المنځ یې کول باعث جوړېږي چې انسان خامخا شهواتو کې بیا پرېوځي. اولئک یلقون غیا، ای دوی کوم مقام دی، کومه ټکانای دی هغه غی، چې هغه د جهنم درکاتو نه یوې درکې نه ماده. اوس د المنځ ضایع کولې حوالې سره مفسران یې چې المنځ ضایع کوله د المنځ سپک بلله یا د المنځ ضایع کولې مصادیقو نه دی. اندیشون سره د المنځ نه کوله هم د المنځ ضایع کولو نه دی. و دریم چې هغه دریمه نکته هغه دینه مهمه دی، هغه دا دی چې یو داسې کار کول معاشرې کې چې هغه وجې نه معاشرې نظر کې، خلکو نظر کې المنځ سپک شي، دا یا ضایع کوله دی. مثلا خدا نخواسته که ما منبر نه داسې یوه جمله وویله چې هغه وجې نه خلکو نظر کې المنځ اهمیت کم شولو، دا ما المنځ سپک وګڼلو، المنځ ما ضایع کړلو. مثلا داسې مو ویله چې ډېر المنځو کې نه دی، لکه څنګه د نن سبا ما تاسو معاشرې کې ځینې خلک یې چې نه المنځو کې ډېره نه دی. پسې ما دغه خبره باعث جوړېږي چې خلک مشه المنځ ته ډېره زیات اهمیت ویر نه کړي. دا ما داسې وکړل چې المنځ ما ضایع کړلو. کله چې ضایع کړلو زه به خپل هغه مقام ته رسېږم، هغه مکان کې به هغې ټکانې ته به رسېږم چې کومې په باره کې پیغمبر و قرآن ویلي دي اولئک یلقون غیا. پس خدای نه ایدیا پناه غواړو چې خدای دغه ګروپ کې هم شمار و حساب ما کې. دریم کوم ټولای دی پیغمبر یې صنف لا یصلون ابدا فکان لهم سقر، والسقر اسم درکت من درکات جهنم. دریم ټولای داسې دی چې هغه بالکل المنځ نه کوي. پیغمبر یې دوی دپاره سقر دی، و سقر د جهنم درکاتو نه یوې درکې نه ماده. قال الله، بیا پیغمبر یې څه پروردګار دی فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. فی جنات یتساءلون، دلته یوې نکتې ما ته درک کېږي، هغه دا څه جنات و جهنم منځ رابطه بالکل کاټ نه دی. یعنی داسې نه دی چې یو بل سره رابطه نه کېږي. رابطه کوای شي، خو څوک رابطه کوای شي؟ جنات ولا جهنم ولا سره رابطه کوای شي. یعنی دوی هغوی نه پوښتنه کوای شي، لکه څنګه دغه آیې کې دي فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمانو نه پوښتنه کېږي ما سلککم فی سقر، څه شی باعث جوړ شو چې تاسو جهنم ته راغللوئ؟ نه هغوی قرآن څلورو اعمالو طرف ته اشاره کړي دي. هغوی کې ټولو نه اول عمل اندا دی لم نکو من المصلین، مو دنیا کې المنځونه نه کول. دویم لم نکو نطعم المسکین، مو مسکینانو ته اطعام نه ورکولو. و دریا نخوض مع الخائزین، مو آباس و محافلو ته اهمیت ورکولو.
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ مو قیامت ورځې تکذیب کولو. پس خدای مو دی ټولي کیا حساب ما که اخیری ټولای پیغمبری صنفون یصلون ابدا یو داسې ټولای دی چې هغه هر وختې المنځه ته اهمیت ورکوي. و دې په باره کې قال الله پروردگار عالم دی قد افلح المؤمنون بتحقیق کامیاب دی هغه مؤمنان الذين هم في صلاتهم خاشعون چې هغه المنځه کې خاشع دي. خاشع نه مراد یا غوی توجه صرف اور صرف خدای ته دی. پیغمبر یې چې دغه کسان کامیاب دي. پس یو عمل چې هغه وجې موت او عاقبت په خیر کېږي هغه المنځه خپل وخت باندې کول دي. چې المنځه حوالې سره انشاءالله که مکمل وشوله نوره حدیثه بینوم. پروردگار نه دعا غواړو پروردگاره ایمو ټولو عاقبت په خیر وګرځولې کې. پروردگاره موږ ته حقیقي معنو کې د قرآن او د اهل بیت تعلیمات باندې عمل کولې توفیق عنایت کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.